دا هر څه ټیک دا تسلیم ده، خو بعضې خلک څه دروغ وایي. د دین په نوم باندې دروغ خورول ګناه دی. د موبایلو دا کار ډېر ښکاره که خلکو ته، موږ ته هم ډېر دا سوزونه رارسي اوس چې زموږ دا خلکو باره کې دا ګمان نه و چې دوی هم دا قسم خبرې کوي. یو لوی مفتی صاحب دی، هغه یو تقریر کړی دی، پای کې وایي چې سیدہ فاطمه رضی الله عنها ډېره حیاناکه وه. زمونږ هم دې کې شک نشته دی، هغه ډېره با حیا وه، ډېره حیاناکه. هغې پسې چې کومه خبره کوي نه هغه یې ګپ لګولی ده چې سپوږمۍ ختلې وه، نو رسول الله صلی وسلم ورته ویل چې فاطمې سپوږمۍ ته وګوره، ګوره نوې سپوږمۍ ختلې ده. یو ځل یې وویل هغې ونه کتل، په دویم ځل یې وویل نو ویې نه کتل، په درېیم ځل یې چې وویل هغې ویل چې بابا جانه زه د درېیمې ورځې سپوږمۍ ته نه ګورم، د دویمې ته هم نه ګورم، د لومبۍ ته هم نه ګورم، ځکه چې په دې د نارینهو نظرونه لګي. نارینه هم دغې ته ګوري، نو زه ورته په دې وجه نه ګورم چې هسې نه سپوږمۍ باندې زمونږ د دواړو نظر یو ځای شي. انا لله و انا الیه راجعون. دروغجنه مفتی فاطمه ستا غوندې بېوقوفه وه، دا دروغ وایي. حیا جدا چیز دی، لیکن دا کیسه یې دروغجنه ده. نظر څنګه یو ځای کېږي؟ په دیوال نظر څنګه یو ځای کېږي؟ زموږ د یو سړی پوهېږي د یو څیز چې شریعت څه ویلي دي بس هغه ووایه که نه. د الله او د رسول حد ولې ماته یې؟ دی په سیده فاطمه هم دروغ وایي او په رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دروغ وایي. ولې دروغ وایي؟ دا مفتی صاحب دی، دا حدیث نه دی ویلی چې من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. چا چې په ما قصدن دروغ ووایي دی ځان له جهنم کې ځای جوړوي. او ګناه دی، دروغجنې خبرې څه لګي؟